دا فلانې ځکه غواړم چې دا د 14مې سپومې ده ډېره خشتله. نو که دې سره دینداري وه خو بیا هم ډېره اعلی او که دینداري نه وه نو په دې خپل حسن او په جمال دونه غاوره چې سړي ته یې زه مړوي ستا په شان خو زه د خټې نه جوړم تم ځان ته سړی وې. کله کله ورته روان نوم هم والي چوها چوها وایي تم سړی یې. زما مور پلار خدای داسې داسې که چې سړي سړي ته یې نه کتل او زه یې تاله در کولم. نو دا د دین نه خلاص حسن دا عیب دی، دا څه کمال او ښه صفت خو نه شو. او کله کله د قامدارۍ د وجې نه لوی لښکر دی ښې بده کې پکارېږي. لکه دینداري ورسره وه ښه وکني دا لوی لښکر به اول تا وټکوي. او څلورمه وجه ولدینها، فلانی ځکه غواړي چې دینداره تقواداره پرهیزګاره عالمه حافظه دا ښکلې صفتونه پکې دي. نو د دې ترغیب پیغمبر علیه السلام ورکوي چې علیک بذات الدین تربت یداک. دغه شانتې د جینۍ پلار چې الګ ګوري نو هغه کې د دینداري وګوري د دنیا دا صفتونه دی پکې نه لټوي. بادشاهانو له مه ورکوه. سعید ابن المسیب د عبدالملک ابن مروان بادشاہ د زمانه تابعی دی، عالم دی بزرگ دی. نو عبدالملک ابن مروان بادشاہ ول خپل وزیر اولیگو وی سعید ابن المسیب ته ووایا چې ستا لور بی بی ده نو هغه زما شهزاده له ورکه. نو چې وزیر لاړه او پیغام یې ورسو نو هغه ورته وی چې بادشاه ته وایه چې زما د لور تمه مه کوه زه تاله لور نه در کوم. او ته خپل قسمت پلته مه وه، شاهان د چا نه غواړي نو تا نه وغوسته د بادشاه زوی دی او ته پکې انکار کې. نو هغه ورته وایي ټوله دنیا د الله په نظر کې د مچ او د ماشي د وزر برابر نه ده. بادشاه هم په دغې وزرو کې یو وزر حساب کا، زما په نظر کې هغه ښه نه دی، نه ورکوم وله. سړی لاړه. لږ ساعت پس یو شاګرد دی راغی، عبدالله نومې دی. استاد سے تپوس کوي چې سوره د سبق له ولې نه وی راغلی؟ سړی داسې جړغونې غوندې شو، وایي چې زما کور واله وفات شوې ده نو د هغې د وجې نه زه سبق له نیم راغلی. نو دی ورته وایي چې د بلې بیبي انتظام خو دې کړی نه دی؟ وی ما غریب له به څوک بله راکړي، یوه مړه شوله بله ما له څوک راکړي. وی زما لور که زه تاله درکمه ته به غاړه کېدې. نو دی حیران شو چې د استاد لور ما له راکوي. سترګې یې ښکته کړې او بیا وایي چې شرمېدم دا به څنګه وشي. د ده دې خاموشۍ ته چې استاد وکته پوه شو چې خاموشي موجب رضا است، دی رضا دی. بس شاګردانو ته آواز وکړ، را نږدې شو خطبه ویلې او نیکې وله حقه ساعت وتړله. شاگرد کور ته لاړه. مور پلار ته یې ووی چې دغسې استاد ما له لور راکوي. ماسخوتن منځه شو، استاد خپله لور په خپله ځان سره بوتلو د شاګرد کور ته ورغی، ور یې وډبو. دننه آواز څوک دی؟ وی سعید ابن المسیب. شاګرد په زړه کې راله چې استاد وختي د چې کومه خبره کړې ده شاید چې د هغې نه واپس کېږي، راته وایي چې خفه کېږه مه خو تالی نه در کوم. چې ور یې لرې که ویې کته شاته و پسې لور بي بي ولاړه وه. وی دا خپل امانت دیواله ما تاله راوستله. سړي مور پلار ته ووی چې دغه شانتې استاد مې راله او ځان سره یې لور بي بي م راوستله. هغوی ګیر چاپېره ګاونډیانو ته آواز وکړ، وی راشئ دغه شانتې کار وشو ما له استاد لور راکړله. ګوره د بادشاه زوی له یې ور نه کړله او د خپل طالب له یې ورکوه. ته پته وه چې دا طالب دینداره دی. اوس دا سعید ابن المسیب لور بی بی 2 ورځې تېرې شو نو عبدالله وایي چې څو ورځې وشو سبق رانه قضا شوی نو زه اوس سبق له ځمه. نو خپله کور والا ورته وایي چې سبق له چېرته ځې؟
نو د بابا نوم یې ورته واغست چې هلته مه ځه د هغه علم ما سره زه به یې درته وښیم. هغه هم عالمه وه. نو سبق ورته کور والا شروع که چې د بابا نه کم سبق وینه ورته کور کې میلاو شو. څو ورځې پس چې استاد سره میلاو شو یا لکه وي تا نه خو سبق ډېرې ورځې قضا شو. وی صاحبه قضا نه دی، په کور کې ما ته هغه سبق او درس میلاویږي. نو ګوره د سعید ابن المسیب لور بی عالمه وه او عالم سره یې نکاح وشوله. دې ته یې ونه کته چې بادشاه غوسته بادشاه له یې ور نه کړله او یو طالب له یې ورکړله. نو نکاحان دا چې څومره کېږي نو دې کې د دین لحاظ که وساتلی شي نو د دواړو جهانو دپاره د کامیابۍ ذریعه ده. واده کول سنت طریقه ده. ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي. یا عیسی علیه السلام نه دی کړی او زلمی دی چې ته نو هم زلمی او اوس هم زلمی دی او د قیامت نه مخکې چې د اسمان نه راکوشي نو نوجوان بی واده به کوي بچي به کېږي. یو یحیی علیه السلام نه دی کړی دقه یو بې واده پکې پاتې شوی. نو ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي. واده سنت طریقه ده او په سنت طریقو باندې کول غواړي دا رسمونه رواجونه وغیره دا ته کټ کول غواړي. ساده وینا پکار ده. شادی کارډ په ډېر زیات قیمتونو باندې خلک چاپ کوي. دا په یو ساده کاغذ باندې کیږي. کله کله شادی کارډ دومره قیمتي وي چې هغه د میلمه د کرۍ انتظام هم پکې کیدی شي، د تلو راتلو کرۍ هم پکې کیږي، دونه قیمتي وشي. خو د یو ورځې د کتو شی دی خو بیا به وغورځېږي که نه، نو دونه تاوان پې ولې کوي. اور بل له تک پښتانه کوي دی د هندوانو نه چل زده کړی دی. یا به مخکې نکاح شوي وي یا به نی شوي. که نکاح نی شوي نو د پردی ښځې ویښته څنګه په ګوتو کې راخلې، او که نکاح شوی نو ستا دپاره خو جایز دي، خو دا پردي زلمي د ځان سره ولې بوځې. یاره یا بله د دوی واده ځای بوتلې اوس که زما واده کې دوی نه بوځم نو دوی به خفه شي. دا خو بې حیایي ده چې پردي هلکان د پردو ښځو منځ له ورولي. او د نکریزو هغه نښه هم بعضې خلک کوي چې زلمی لاړ شي نو د ناوې یوه کشره خوره وله په ګوته باندې نکریزه هم پورې کړي، رومال هم وله ورکړي او دی وله پیسې ورکړي او داسې نور زلمي ورسره. دا ټول د بې حیایۍ کارونه دي، د اسلام نه مخالف دي. په پالنګ باندې ختل دي د ګڼو ښځو مخ کې ګڼ هلکان ورشي ټول یو بل سره دیدنونه کوي. پیغمبر علیه السلام خو د خپلو بیبیانو د یو بزرگ صحابي نه هم ستر کړی دی. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نابینا دی. پیغمبر علیہ السلام کور کې بیبیانو سره ناستو، د ده نظر نه لګي نو دی نیغ ورغی دی تپوس کوي. پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته حکم وکوي احتجبا، پردو کې سړی راغی. هغوی ورته دی خو ړوند موږ نه وینو نو دنه هم ستر وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې هغه ړوند نو افعمیاوانې انتما ولې تاسو هم ړندې یاست، افلا تبصرانی تاسو وینئ نه، پاسې حجاب وکئ، پردو کې. بیبیان امهات المؤمنین انتهایی بزرگانی دی او صحابی د هغې درجې دی چې د چا په وجه پیغمبر علیه السلام ته الله زورنه ورکړې ده. عبس وتولی ان جاءه الاعمی. نو د داسې بزرگانو ترمنځ خو پیغمبر علیه السلام ستر کوي. اوس وخت کې کم طرف کې بزرګي دی، یو طرف کې نشته، نو دی وخت کې ډېر ستر پکار دی. داسې نور ګڼ رواجونه د پښتنو په معاشره کې وي چې هر صده کې خو به ګزاره کېږي، خو د نورو علاقو کې د هلک نه جامې ټولې وشلې بربنډې کې لکه د مردان علاقه. او پښتنو باندې نیغ نیغ وایي پښتنو، یا ورپسې دا توبري غټ غټ راغشتي. دا ټول خلاف شرع کارونه دې نه ځان ساتل پکار دي. واده سنت دی، سنت طریقه ده، خو چې ته فرض پکې پاتې نشي. مونځ قربانه ځکه نشي کولی میلمه ته پوره خدمت ته ونه درېږو نو خفه به شي. نو میزبان حضرات که د خدمت دپاره 3 ګروپه جوړ کړي، یو جومات کې په 1 بجه مونځ دی، هلته به یو ډله لاړه شي، 2 ډلې به خدمت کوي.
دویمه ډله ماسپښین په باندې 1 بجې له به لاړ شي، 2 ډلې به خدمت وکړي او درېیمه په 1:30 دې وکړي. میزبان حضرات په جمع مانځل هم لاړل، د میلمنو خدمت هم وشو. او میلمه خو آزاد دی چې کومې ډله کې مونځ کوي نو لاړ دي شي. دغه شانتې زنانه دې مونځ قضا نه کړي، هسې نه وي چې په مخ لپه واچومه نو میک اپ ټول خراب شو. نو د میک اپ سامان خو دونه چې کال کې نه خلاصېږي، او که خراب شي نو خراب دي شي، بیا به وشي که نه. دا سنت طریقه ده، خو فرض عبادت پکې درنه خراب نشي. او دې کې د عبادت طرف هم شته، یوازې د دنیا معامله نه ده چې واده د دنیا معامله ده، عبادت هم پکې شته. عبادت دپاره د نیت ضرورت وي. مونځ کې نیت کې، روژه حج زکات عمره کې نو نیت کې، چې واده کې نو نیت پکې. څنګه نیت پکې؟ الله حکم کړی چې فنکحو، نو د واده زلمې به د نیت وکړي چې زه د الله حکم منم نه نکاح کومه. پیغمبر علیه السلام فرمایي النکاح من سنتي، نکاح زما طریقه ده. زلمې به دا نیت وکړي چې زه د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل کومه. که واده ونه کړمه نو کیدای شي ما نه ګناه وشي، نو په دې باندې دا نیت به مو وکړي چې زه د ګناه نه ځان بچ کومه. او دا زنانه که واده ونه کړي نو کیدای شي دا د ګناه کار وکړي، نو دا هم د ګناه نه بچ کومه. واده نه پس الله بچی ورکوي، او پیغمبر علیه السلام د بچو په ډیروالي خوشحالیږي، امتیان زیاتیږي. دی له کوم چې پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي او امتیان زیات شي. زنانه یو کمزور بې اسرې مخلوق دی، نو د دې بې اسرې دپاره به زه اسره جوړ شم، زه به ګټم او دوی له به یې راوړم. عمل یو دی، نیتونه دې ګڼو کړه، د ډېرو عملونو اجر او ثواب به پکې الله درکړي. په سنت طریقه باندې چې واده وشي، نو که دا سړی غریب وي نو خدای به مالدار کی، رزق کې به هم برکت وي، او په نیکو اعمالو کې به هم برکتي ثواب به ډېرېږي. بې واده زلمې 80 رکاته نفل وکړي، او واده کړی 2 رکاته وکړي، نو دا 2 رکاته ته افضل دي. بل روایت کې دی بې واده سړی 82 رکاته نفل وکړي، دی واده کړي 2 رکاته وکړه، نو دا افضل دي د هغې 82 رکاتونو نه. دواړه روایتونو کې تطبیق داسې چې بعضې سړی د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي، خو زیاتي مراعات نه ورکوي، دا د 2 رکاته د هغې نورو د 80 نه افضل. او کم انسان چې د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي ورسره زیاتي مراعات ورکوي، د هغه 2 رکاته د بل د 82 رکاتونو نه افضل دي. نو دا ودونه دی الله پاک مبارک کی، او د دواړو خاندانونو دپاره د ډېر خیر او د برکت او د خوشحالۍ باعث دی الله وګرځي. او دا نور شاه زلمي چې بې واده پاتې د دوی د الله انتظام وکړي په صحیح طریقه د شریعت مطابق.